نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون صدق الله العظيم سورة صافات درویشتم پارا دویشتم نمبر آیت تھی مخی رکو کی اس بات دا قیامت بیان شو اس پدی رکو کی ہم اس بات دا قیامت ذکر کی کلچ دا قیامت و رسی اللہ پاک بحکم کی چھ مجرمان کافران ظالمان سرد اقبلو کافرانو خزو او سرد کافرانو ملگرو او دقبلو جعل خدایانو را جمع کئی او جہنم لارا دیتا اخائی یا بددوین تپوسن خوشی نددی کافرانو او ددوید خدایانو دیتا اویلی شی چتا سد یوم المدد ولنکو دیزے کی بدا کافران او ددویدہ جعلی خدایان پخپل منس کے پہ اختلاف او پہ جگڑشی دا کافران بد اخپل مشرانو توی چی تاسو بمنگ تدخیو دگس طرف ہر طرف نراتی تاسو منگ بلار کولو یقیناً تاسو مجرمان یو دوی دا مشران بدوی توی چی تاسو پخپل مجرمان وی من کو تاسو بانے سزور نو کڑی خود امرو چی منگم گمراو نو تاسو مهم گمراہ کڑی ہوئی دا کافران او سرداران پخپل منت کی اختلاف ہوکی اللہ پاک فرمائی دا دی دنیا کے حال داو دی تباد کلمی دا توحید دعوت ورکڑے شو نو دی با انکار کو او دی با دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی ادبی کولا بی بی منگ دا دی سڑی دا وجی نعوذ باللہ چی دا شاعر او لیوانی دی دا دا وجی خپل خدایان پریگلو چی دی منگ توی چی او خود امانی نور ممانی دا دا وجی پریگلو نو دنیا کی بدے کافران دا پیغمبر علیہ السلام دا بے ادب کول اللہ پاک دیلو جواب ورکی چنا دا پیغمبر علیہ السلام شاعر او لیونی ندی دا ٹک ٹاک دی دا حق روڑی دی او دا پیغمبران تصدیق کڑی دی کم خدمت چی دا پیغمبران او خدمت دی ہم کی او تاس تکم بدوس ملاوی گی سزا دا جہنم دا استاسو دا خپل کفر سزا دی دین بعد دا نیکان و خلق و نعمتن اللہ پاک ذکر کی نیکان با اللہ پاک جنت داخل کی پا جنت کی بدوی دیر زیاد عزت کی پا جنت کی بدوی تا میوے ملاوی پا جنت کی بدوی پا شاہی تختن باندے ناسو پا جنت کی با بدوی باندی خالص او صفا جنتی شراب گرزولی شو آب دم رسمین وی خیستا مزیدار او خوندور بوی چسکی نو خوند بکی ذائق بی دم را مزیدار اللہ دی منگو تاسو تا دا جنت شراب نصیب کی او دا دنیا دا دی پلیت شراب دی اللہ منگو تاسو ہو ساتی دا جنت شراب اللہ دا غی صفت بیانی چه دا با دم را مزیداری چه سردردی با در باندی نراولی او خرمستی او نشبم نراول دنیا کی خوچی شراب اس کی ناغی کی نشدہ حرام دی او دا قرآن دا وینا مطابق اغا پلید دی خود جنت شراب پا حرامم نی نشی والا بمنی او پلید بہمنی او دمر بمزیدار چی صفت اللہ کرد او بیا بدیتا پا جنت کی اللہ پاک جنتی حوری ورکی دے جنتیانو تا آپ تم رقیستی جی جنتی با دا دی اخبر بی بی دا وجی ہچ چاہتا قتل نغواری دا جنت دا حوری دا بدی سر تم را وفاداری وی چی دا دی با اڑو بلخوا خیال نراز
او دا به دومره ښایسته وي چې دی به د دې د حسن د وجې بل چاته کتل نه غواړي. دا بیبیانې به الله پاک جنتیانو له ورکړي. الله فرمایي دا به دومره مزیدارې وي لکه په پردو کې چې دننه د هر قسم خرابې نه پاکه پاتې شي. جنت کې به دا جنتیان اوسېږي. دې کې به یو جنتي وي چې یاره زما خو دنیا کې یو ملګری و. څنګه ملګری دی؟ هغه زما داسې ملګری و چې ما ایمان راوړ نه هغه راته ته ایمان نه وړ. آیا تر دې خبرې تصدیق کې چې قیامت شته او آخرت شته؟ مې چې بالکل. دا بلا څنګه یو انسان ډکی شي او خوري شي او ریزه شي بیا را ژوندي کړي؟ دا خو زه نه منم. زما ملګری او زما دوست. په دې کې امام سیوطي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې یو واقعا ذکر کړی دی چې یو دوه ملګري انډیوالان په شریکه باندې کاروبار شروع کړ. یو مسلمان او بل مشرک و. دې دواړو څلور زر درهم دیناره ګټه وکړه. 8000 دیناره ګټه وکړه. نو نیمې یو واخیستې او نیمې بل واخیستې. مسلمان تا هم 4000 ملو شو او د مشرک تم 4000 ملو شو. کافر ځان له 1000 دینار باندې ځمکه واغشته، جیداد واغشته. دی مسلمان ځان له د جنت د ځمکې په عوض کې 1000 روپۍ صدقه کړه. په دې 1000 دینار به صدقه وکم، مال به الله جنت کې ځمکه راکړي. دی کافر ځان له 1000 دینار باندې کور جوړ. مؤمن هم 1000 صدقه کړي چې په دې به ځان له جنت کې کور جوړ. دی کافر ځان له 1000 دینار خو پروګرام والا وادو. دی مؤمن 1000 بیا صدقه کې چې مال به الله په دې باندې په جنت کې حور راکړي. دی کافر ځان له 1000 دینار باندې غلامان واغشتل چې کار روزګار وراله. دی مؤمن 1000 اخیرنه چې کمی پاتې هغه صدقه کې چې الله مال په دې جنت کې خادمان راکړي. بیا یو ضرورت راغی دی کافر ته وی چې لګي پیسې را الله کا قرضا ملګری هغه وتی تا 4000 دینار سکه نو ته ما دا چلو وکړ. په 1000 میزان له جنت کې زمکه واغښتو، په 1000 میزان له جنت کې کور جوړ کو، په 1000 میزان له جنت کې وعده کو، په 1000 میزان جنت کې غلامان ته جيبه غونتی کم عقل دا چل سوق ته ډېر نه په کیا کار. جنت کم دی او آخرت کم دی، قیامت کم دی او دا خلک چې مړ شي او خور شي او ریزه شي دا به بیا څنګه ژوند کوي؟ په دې ځای کې دغه واقعا الله پاک په دې ځای کې ذکر کوي. نو تفسیر در منصور دا واقعا ذکر کړی دا چې دا مؤمن وایي زما خو ملګرو زاغت ګور د تب الله پاک ارشاد کو فرمایي ملګری دې ګوري ګور مجید دا ملګری می چل دی بسر چل کی چې وی ګوري د جهنم په منځ کې بګو. دنیا کې خدای د ملګری اب جهنم منځ کې پروت دی. دا مومن جنتی وی قسم په الله چې تاخذ هلاکولو کدا الله را باندې فضل نه ویلو زبم در سره د جهنم کې خدای ساتي تاخذ جهنم ته رسول تا وی چې بل دا یو مرګ دی بل سشتنه دا اوس ګوري نه اوس دغه د په جهنم منځ کې پروت دی جنت کې دا وګور تا خو د مرګ نه بعد سم نشته او عذابونه نشته او قیامت داشته او نشته. دې ځکه به دې چې دا خو یقینا ډېر لوی کامیابی ده الله د جهنم نو ساتل. بیا الله پاک فرمایي آیتام المسیاد جنت نعمت او د جهنم د عذابونو د زقوم خوراکونو د جهنميانو وینې زوي سکل آیا دا برابر دي؟ بالکل برابر ندی. زمکه او د اسمان نه هم ډیر فرق ځکه د جنت نعمتونه خود مزو دي او د جهنم د خوراکي خدا ځان له مستقل عذابونه دي. جهنم په دې درمیان کې الله پاک د زقوم اون راوخی
دنیا کې مختلف چیزونه خلق یادي چې دا زقوم هغه زقوم، لیکن د جهنم د قیامت زقوم دنیا کې نشته. لکه څوک یو بوټي یادي چې دا زقوم دی پزما کې چې کېږي او شین شي دا د زقوم، او کله څوک دغه مړغون یادي مړغونی څوک ودا دا د جهنم والا چې کوم زقوم دغه دنیا کې نشته. دا براخیدی د جهنم د اور په منځ کې نو څنګه به راخیدی؟ الله به راخیدی. اور کې ابراهیم علیه السلام نه سوځیدام د الله قدرت، او په اور کې زقوم راخیدی ولدم د الله قدرت. او دا په دومره بدرنګي لکه د شیطان سرونه، د شیطان سر خو چالیدل نه دي. په دې قباحت او بدواله کې تشبیه ورکړه د شیطان د سر سره چې دا په دومره بد رنګي، بد شکل، بد خوند، بد ذائقه لکه د شیطان. نو شیطان خو بد دی، دغه شان به دا زقوم دا اونم بد او دا جهنميان به خوري خېټو کې به اچي، لیکن دی باندې بدی مړیږي نه. او دا غینه بعد به د جهنميان وینې زوی دي سکی او وجه سوا ځکه دی خپل پلاران او مشران بی دین او گمراه کافران مندلیو، نو د خپل پلار نکه د کفر او د شرک هغه خبرې هغه منلی او د پیغمبر علیه السلام هغه دین یې نه منو. دا الله پاک دی له سزا ورکړي، د دې سزا نه الله پاک نیکان خلق ساتي. نو فرمایي احشر الذين ظلموا ازواجهم، تاسو را جمع کیا کسان چې ظالمان دي، مشرکان دي، او د دوی ملګري او د دوی کافران بیبیانی، وما كانوا يعبدون، او خدایان چې دوی به عبادت کولو په دنیا کې من دون الله سوا د الله نه. فهدوهم الى صراط الجحیم، پس تاسو دي توخا الى رد جهنم. وقفوهم انهم مسئولون، او دی و ادروی یقینا دین بتپوس کولی شي. مالکم لا تناصرون، سشوی دی پتاسو باندې چې تاسو د یو بل مدد نه کوئ. بل هم اليوم مستسلمون، بلکې دوی په دغه ورځ باندې د یو بل سره جګړې کوي. کشران او مشران به جګړې کوي کافران. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، او مخامخ بشي بعضې د دوی بعضې ته د یو بل نه به تپوسونه کوي. قالو دوی به وایي انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، یقینا به تاسو راتئ موږ ته د ښي طرف نه. قالو دوی به وایي بل لم تكونوا مؤمنین، بلکې تاسو په خپل ایمان نه راوړو. وما كان لنا علیکم من سلطان، او نشته ستاسو دپاره په موږ، نه وه زموږ دپاره په تاسو باندې څه زور او غلبه چې موږ په زور کافران کړي وي. بل کنتم قوما طاغین، بلکې تاسو قوم سرکشه وئ. فحق علینا قول ربنا، پس ثابته شوه په موږ باندې وینا زموږ د رب. انا لذائقون، یقینا موږ سکونکي د عذاب یو. فاغویناکم انا کنا غاوین، بس یقینا تاسو پس موږ تاسو ګمراه کړي وي، یقینا موږ په خپلم ګمراه. فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس دوی به یقینا دوی به په دغه ورځ باندې په عذاب کې شریکان وي. انا كذلك نفعل بالمجرمين، یقینا موږ کوم دارنګي د مجرمانو سره. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، یقینا دوی وکړه چې دوی ته ویل شو کلمه د لا اله الا الله چې الله پاک یو دی شریک نه لري. یستكبرون، دوی به تکبر کو. ويقولون دوی به وي ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، یقینا موږ خامخا پرېښودونکي خپل خدایانو لره د وجې د یو شاعر او د لیوني د وجې. نعوذ بالله، نبی علیہ السلام ته دا نسبت کو. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، الله فرماینا دا پیغمبر علیہ السلام مجنون او شاعر نه دی، بلکې درا تکړه دی حق دین باندې او تصدیق دکړي د پیغمبرانو. انکم لذائق العذاب الالم، یقینا تاسو سکون کی د عذاب دردناک. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، او تاسو بدل نشي درکولې مگر تاسو د عملونو. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان د الله پاک چې کوم منتخب او نیکان بندگان دي، هغوی به د عذاب نه محفوظ وي. اولئک لهم رزق معلوم، دا کسان چې دوی دپاره به رزق معلوم وي. فواکه رزق به میوې وي، وهم مکرمون، او دوی ته به عزت ورکولی شي. فی جنات النعیم، په جنت د نعمتونو کې. علی سرر متقابلین،
فتختن باندې بشاهي تختن باندې او بل تمخامخ ناستي يطاف عليهم بكأس من معين ګرځولې بشي پدی باندې جامونه د صفا شرابو بيضاء تکسبین بوي لذت خوندور بوي دا شراب للشاربين د سکون کو د پارا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نبوي پدې شراب کی درد سر او نبوي د دې د پارا نشد دي شرابنا ويندم قاصرات الطرف عين او د دې د پارا بیان بیخ کته کون کی نظر لرا عين او غټ غټ سترګوالا كأنهن بيض مكنون دون قيست بوي لك انډي په پردو کې دننا فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون بس مخامخ بشيدا جنتيان بازي په بازي باندې یو بل نبت پوسونه کوي قال قائل منهم او بوي یو کس په دي جنتيانو کې اني كان لي قرين چې په دنیا کې زما يوم الغرب يقول أئنك لمن المصدقين اغو ما تويج آيات يت تصديق كونكنا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون آیا کله چې شو من غمړو خوري شو او اډو کې شو آیا من تو بیا بدرا کولی شي قال الله پاک و فرمای هل انتم مطلعون آیا تا ملګر قتل غواړي فطلع فرآه في سواء الجحيم پس دی برا اوخیجی دی بے اوینی پا درمیان دا جہنم کے قال اوبوی دا جنتی تاللہ قسم پا اللہ پاک بان ان کت لتردین یقینا قریبو چه تاز حلاک کڑوی ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین او کچر نوی نعمت رب زما پا ما بان خام خازبوی تاثرا دا حاضرین دا جہنمنا افما نحن بمیتین آیا نیو منگم لکیدن کی پا دنیا کے الا موتتن الاولا مگر آپ اخوانے مرگ وما نحن بمعذبین او منگنو چه منتب عذاب را کولشی ان هذا لهو الفوز العظیم یقینا دالو یا کامیابی دا لمثل هذا فليعمل العاملون پشان دید پار جا عمل کون کے عملو کی دنے کے ادارک خیر النزرا ام شجرت الزقوم آیتا بہترین من مسیادت جنت یا اناد زقوم بالمسیا انا جعلناها فتنة للظالمین یقینا من دا زقوم خوراک گرزول دی فتنة ظالمان و کافران دبارا انها شجرة تخرج في اصل الجحیم یقینا دا اندا دا براؤزی پا درمیان دا جہنم کے طلعها دا دی غنچو تیغی کانہو رؤوس الشیاطین وہ یہ سرنا دا شیطانان بدرنگو دی فإنهم لآکلون منها بس یقینا دا جہنمیان بخامخا خوراک کی دا زقومنا فمالئون من البطون بس دی بڑکون کی داغی نخبل گیڑی ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم بیا بیقینا بیدی جنتیان دا پارا پس دا زقوم دا خوراکنا لشوبا من حمیم گڑن دا نونو او دا زو دا گرمو دا جہنمیانو ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم بیا یقینا دوی واپسی جہنم طرف تلا انم الف آباءهم ضالین یقینا دوی چو دی خپل مندی خپل مشران و پلاران گمراہ فهم پس دوی چو علی آثارهم یرعون فقدمونو دا خپل گمراہ او کافران و پلاران باندې پمنډ روانو ولقد ضل قبل اکثر الاولین او پتاقی سر گمرا وړاندې دینا ډیر پخوانی د دې مشران ولقد ارسلنا فيهم منذرین او پتاقی سر موږ لګلو پدې کې يرون کې د عذابونو فانظر پستو ګورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ انجام د خلق چې غیر ولي شو لیکن غیر نو قبول کړي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله پاک چې کوم منتخب او خاص نیکان بندگان دي غیبر دی عذاب نہ محفوظ